السلام علیکم، زه یم ریحان خان. دی وخت زه لوور کورم بګن کې د ګل رحمان و په کور کې ویلوړ یم. د ګل رحمان سره ډیره غټه واقعه شوې، دردناکه واقعه شوې. د والد صاحب او تره او یو مامو هغه کله په دې ځین د لشکرکشي وشوه، بګن د لشکرکشي وشوله، ماشومان یې وبسولو، ماشومان ته نه مخکې وو دو لږ وروسته و مور پسې پاتې شي، هر درې کسان زه کوم، یو یې ماما د دغه ګل رحمان، یو والد صاحب او یو د دې تره چې کوم هغو سره تشدد شو او هغه شهیدان کړي وو. هغه حوالې سره دې سره خبرې کوو. ګل رحمان در ته وایه د واقعه څنګه شوې وه او اوس یې تاسو څه صورتحال ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. داسې چال اوسم دلته په ټیکالې باندې نه اوسم، خوم ټیم و، بس اچانک سره هله هوله شوله که نه. دې ټیم کې بیا مو د پلور مسه کومو تره ده ویلو چې تاسو دا وړه ورکې جلکۍ بار کئ. مو یو هلن کې مزال یې نشو کوی، دود دپاره دا پاتې شولو. مو ترې مخکې ووتلو دو بس په بعد کې روان وو، څنګه سرویس ته ورسېدلو دغه ځای کې دو شهیدان کړلو. بیا هغه نه بعد یې سیزولي وو، ورونه یې ویې کړي وو، وایي سیزولو. بس کله چې موږ ته خبر راغللو سبايي ټایم چې مندرا هسپتال ته راوړلو، چې مو ولیدلو حالانکې هغه د پېژنګلو نه و، پېژنګلو نه یې تېر کړي وو. څه کله مو چې هغه مو کړلو ومو لیدلو، ویلو چې دا درې کسان څوک دي، چې هغه مو کړلو. مو حالانکې خپل پلار خپې نه پېژندلی، مو پلار د پېژنګلو نه و او د کومه مو هغه چې کومه دا مو د ګوتې نه وپېژندلو، د لاس کې کړه وه. نو پېژنګلونه یې خطا کړي، بیا هلته غسل ویې ورکړلو، صفایي مو وکړله. بیا مو هغه نه بعد کوهاټ ته یوړو، هلته مو دفن کړلو. ګل رحمان تاسو خو د والد صاحب و تره مو همدغه خوارۍ مزدوري کوله او بیا اوس مو کور راسئ، اوس څه صورتحال ده؟ چېرته یو ماشومان چېرته یي؟ ماشومان دلته په ردي کور کې وو، هغه د مو خو هېڅ درک مو نه لګېږي او پلار مو تره مو هغه د دړۍ مزدورۍ به کوله. هر سړي ته پاتې هر چا لیدلو مو اوس هېڅ درک ما نه لګي. دا د دو والد صاحب چې کوم وو، فضل الرحمن او فضل خالق، دا هغو ټول قوم ته پاتې، هغو د الکتریشن کور اکثر کولو، خپله خواري مزدوري به کوله. د دغه کلي ډېر خدمات یې کړی، اکثر د بجلي ټرانسفرمرو کې به کار کولو، کویانو کې به کار کولو. اوس د دو هېڅ قسم ته درک نشته. خلکو ته چندې داسې کې راټولې کړلې، داسې کې یو بل کور و، هغه ته یې ماشومان دوره ورننه کړلو او څه څوک هم دو سره خپله مرسته کول چې فضل خالق او فضل الرحمن دا بچي چې کوم پاتې دي یتیمان شوي دي او کور یې ختم ده. دا کور تاسو کسه هېڅ شي ورکې نه پاتې. تاسو مهرباني وکړئ دې سره چې څوک هم مرسته کول شئ، مرسته وکړئ. د کوم نمبر ده په دې باندې تاسو دوی سره رابطه کول شئ. ډېره مننه.